پلان کې مړ کېدو جبه راوته زمونږ د پښتنو دا خبرې پلان کې مړ کېدو جبه راوته وا الګ تا د زلکدن سخت سلی دی دا الګ ته زادو زلکدن د سخت نه خبره تاسو د زلکدن سخت ولیدا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه یو داسې هستی ده په دنیا کې چې داغه په شان هستی نه مخکې په دنیا کې تیر شوی دا نه تر ورځ د قیامت پورې داسې هستی به چرته راشي هغه باندې داسې سخت تیر شوی دا چې په بل چا باندې نه تیر شوی نو ته په دې دنیا کې ولې په خلکو پورې خاندي الله وی کل نفس ذائقة الموت ګوره دا موه چې نن مونږ دا پلان کې اغسته ده په خپل اوږو باندې دا مونږ په خپل اوږو باندې روان کړی دی مقبرې تمبوتو مقبره کې مونږ هلته ښخ کو واپس دې نه په قلاره رالو سبا بستا دا کټي د څلورو کسانو په اوږو به پروت یو مقبرې ته به روانې دا مرګ دا بتا خامخا یو پیره راټینګوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادفع نفسه هواها وتمنى لله دا خو پکار ده چې مؤمن مسلمان ځان له څه لپاره تیاری وکړي آخرت له تیاری وکړي دا دنیا خو زما او ستا لپاره یو لاره د سفر ده دا خو د زراعت یو ځای دی دا خو د کروندې یو ځای دی او دا خو د مسلمان لپاره د سخت ځای دی مسلمان به پکې سخت برداشت کوي لوګه تند به برداشت کوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر دا دنیا خو ګره د مسلمان د لپاره کرج سده جیل خانه ده او دا کافر د لپاره جنت ده خو شرابونه او کبابونه پکې اسکا او خورا اس کا میں پکی نشتا خو لیکن د مومن مسلمان د پاره سره د مومن مسلمان د پاره جلحان ادم زکه چې وخت به کې داسې تیرې زندگی به داسې تیرې چې ګورستان اسوک تنگ نشي عمل به داسې کوي چې عمل دې ګورې سي د کانی کرخې د لارې برابرۍ اسنه چې عمل دې اخوا دې خواشي عمل با خوا دې خوا کینا عمل به برابر چلے د سره د اسلام سره اسنه چې ایمان د لاړ شي د بجلیګر مولوی صاحب خبره چې بیا وای چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غای بیا چې په دنیا پس روانه د دنیا په لالچونو پس روانه د دنیا په خوغو پس روانه د دنیا په لذتونو پس روانه وای ایمان د لاړ وګورئ دا مرګ یو پیر راتلونکې مرګ وسی یو پیر ورازي چاله مخ کې چاله رسته چاله وس چاله بیا خدا مرګ وس کیږي یو پیرا ورازي